اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم على ربي جل علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. موږ پرون سبق کې دا خبره شروع کړې وه چې د استعارې څلورم تقسیم په اعتبار د خلاصو دی، یعنی مستعار له، مستعار منه او د جامع په اعتبار سره د استعارې هغه شپږ قسمونه دي. وایي که موږ ویلي چې مستعار له، مستعار منه او جامع یا به درې واړه حصې وي یا به درې واړه عقلي وي، یا مستعار له مستعار منه به حصې وي جامع به عقلي وي، یا مستعار له مستعار منه حصې وي او جامع به مختلف وي. مختلف قسم صورتونه دي. دوه پکې پرون موږ ویلي وو چې مستعار له او مستعار منه او جامع دا درې واړه پکې حصې وي. د هغې لپاره مثال ذکر کړی و فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار. دلته کې مستعار منه په دې صورت کې ذکر کړو. مستعار منه دلته کې هغه ولد د بقرې دی، مستعار له هغه جسم دی کوم چې هغه حیوان کوم چې سامري کې د دې لپاره د کارینو جوړ کړو او جامع په دې شکل دی. پوه شوئ؟ نو دا ولد البقره او هغه حیوان او دغه شکل دا درې واړه ځای ته حصې. او دویم موږ ویلو چې مستعار له او مستعار منه دا پکې حصې وي او جامع پکې عقلي وي. لکه الله تعالی فرمایي وآیة لهم الليل، چې د دې خلکو دپاره د الله تعالی په قدرت باندې نښه هغه یوه شپه ده. نسلخ منه النهار، نسلخ چې راکاږو موږ د هغې نه، راوباسو موږ د هغې نه ورځ. اوس دلته کې دا سلخ ویلی کېږي د بیزې نه یا د بل قسم څاروي نه څرمنه راوختل، څرمنه راویستل کېږي. نو دلته کې دغه سلخ چې دی مستعار منه ذکر کړی. مستعار منه د مستعار منه دی او مستعار له د دې مصنف رحمت الله علیه باندې هغه د دې شپې نه رڼا راښودل دي، د شپې نه رڼا راښودل دي چې هغه مطلب منګه. او بیا چې اصل په کائنات کې چې دا لکه شپه ده، تیاره ده، خو په دې باندې دا رڼا چې دا خوړل کړلی شي په مختلف څیزونو سره، د نور په ذریعې سره، د ګومې په ذریعې سره. نو چې کله وایي دا ورځ موږ د هغې نه راکاږو نو هغه لکه توره تیاره پاتې شي. او جامع په دې کې هغه ترتب دی. ترتب لکه څنګه چې موږ د بیزې نه څرمنه راکاږو چې غوښه پکې پاتې شي، دغه شان دی چې موږ د شپې نه دا ورځ راکاږو نو باید کې تیاره دې نه پاتې شي. او دا ترتب په حساب دی ځکه چې فا تعقیب مع الوصل لپاره راځي. دا ترتب صحیح دی. اوس دلته کې په دې مثال کې ګورئ مستعار منه چې نه هغه خو دغه سلف دی او مستعار له د شپې د تیارې نه دا رڼا راښودل دا چې دی نه دا یې مستعار منه ګرځولی دی او مستعار له ګرځولی دی. خو امام سکاکي رحمت الله علیه په مفتاح نومي کتاب کې ذکر کړي دي چې دلته کې مستعار له هغه ظاهرېدل د ورځې دي، ظهور النهار دی، ظهور النهار من ظلمة الليل، چې الله وایي نسلخ منه النهار، ظاهره کړي ده موږ د دې نه ورځو. نسلخ او سلوخ په معنا د ظهور باندې هغه اخلي. نو وایي چې ظهور په معنا سلوخ ته په معنا د ظهور باندې اخلي او د دې نه د ظهور النهار مراد اخلي چې ظاهره کړي ده موږ د دې نه ورځو د شپې نه، نو د تیارې د شپې نه. نو په دې کې اشکال دی. اشکال دا دی چې وروسته الله تعالی فرمایي فاذا هم مظلمون. نو چې تا دلته کې دا ووایي چې موږ ظاهره کړې د دې نه ورځ، نو بیا خو اخوا چې ورځ ظاهره شي نو بیا خو مبصرون پکار وو او په قرآن مجید کې څه دی؟ مظلمون. پوه شوې باندې؟ اوس دا خبره چې امام سکاکي رحمت الله علیه کړې نو که په ظاهره باندې دې ته ګورو دا نه څه کېږي. خو د دې تطبیق راوستلو لپاره د ګڼو قولونو کې د تطبیق راوستلو لپاره بعضې کسانو تطبیق کړی دی. نو هغې څلور خبرې کړي، څلور دعاونه. دوه پکې پرون ویلی شي. یو هغه ته وایي چې دلته کې قلب دی، قلب شوی دی، لکه د نهار نه مراد لیل او د لیل نه مراد نهار. لکه هغه چې دلته کې مستعار له ظهور النهار من ظلمة الليل، ظهور النهار من ظلمة الليل. نو وایي په دې کې دغه شوی قلب پکې شوی دی. اصل کې دی ظهور ظلمة الليل من ظلمة النهار. او د امام سکاکي رحمت الله علیه باندې قلب چې نه دا اصل دی. قلب تاسو پرې اوله حصه کې انشاءالله وایي قلب. نو هغه چې قلب اصل په غیر د صداونه ځکه چې د قلب په ذریعې سره په کلام کې ملاحت پیدا کېږي. پوه شوې باندې؟ نو چې قلب پکې موږ واخلو نو بیا به صحیح شي، معنی بیا به مانده شي چې نسلخ منه موږ راوباسو د دې نه د څه نه دا ظاهره موږ، یعنې د شپې دا تیاره موږ ظاهره او د ورځې نه.
نو بیا معنا برابر شي او یا وی دا ظهور په معنا دا تمیز باندې دی تمیز معنا جدا کول نو بیا معنا شي نسلخ منه النهار چې موږ جدا کوو دا غي نه ورځ خو شوي دې برګور شو وتریم جواب ورکړي تیرا د امام سکاګر رحمۃ اللہ علیہ دا خبره صحیح شي نو وایي چې لګي دا ظهور په معنا د زوال باندې دی ظهور په معنا د زوال باندې نو بیا ماده چې نسلخ منه زائل کوم موږ د دې نه دا ورځو چې ورسته موږ زائل کو جو پیدا هم مسلمون خو شوي وای دا ظهور په معنا د زوال باندې چې تاخري دا تر دا جوړ کړل وای نه دا په عربی کې اشعار دي هاي اشعارو کې دا ظهور ټکي جندا د زوال په معنا باندې راغلي وګورئ دې تبین ما او بان الظهور بمعنى الزوال دا دریم جواب دی امام سکاندر رحمۃ اللہ د خبره د برابرولو لپاره چې دا ظهور په معنا د زوال نه وای ظهور په معنا د زوال باندې دا راځي کنه ځان دې جوړ کړنو دي نه کما فی قول الحماسی لکه په قول حماسی کې دا خبره ده لو دلګي اول شعر لولنی کړي جنن دا په دې کې لیکل د بیلاد یا شي کې اعيرتن البانها ولحومها وذلك عار يبنري تظاهر فاعيرتن البانها ولحومها وإيتمن لبي غورکه تمنګ شرمه چې منګ درې وخانو دا په او دا هغه غوږ کړو وذلك عار يمنري تظاهر او دا خو د شرم دی ای دیتا چې دا ځای کېدون کړي لري کېدون کړي واښو مې معنی نه اعيرتنا الباونور شعر څه مطلب دی او سی سره باندې راوړل هغه ځان خپل جوړ کړي واښوي ولکه دلګي دی و چې دا ظهور په معنا د زوال باندې دی چې بلې شعر کې ظاهرون ټکي راغله دی دا ظاهرون په معنا اعيرتنا البانها ولؤمها یا دا کسان چې د دې وی چلے دا د اوخ دا غوخه او د اوخ دا پیچ ته ناروا دي اعيرتنا البانها والامه دغه به غوره کې چې دا پیو دې دا غوخه دین دا لري ذالک عار دا شرم دی او يمنري دا ابنري دا زائل کېدون کې مطلب دا د دین په اعتبار ته جایز دي دا غل په اعتبار ته جایز دي دا شرم چې دا لګیږي چې زائل کېدون کې لري کېدون کې وفي قول ابي ذويم ايو بل شی ورته وي مې بای کوم دا ظهور په معنا د زوال باندې دی نو دلته خدای ما کړی ذکر کړی دا ولې کړی دا وعيرها الواشون اني احبها وتلك شكات ظاهر عنك هارها وتلك شكات ظاهر عنك عارها دلته دا ظاهر تکجلن دا په معنا ظاهر باندې وغيرها الواشون اني احبها وې دا کم دغه چې کنه دا غمازیان چې دا وې شرمول کوي یو خبره بدلې بل خبره بدلې اني احبها عزت دې سره محبت کوم وتلك شکات ظاهر عنك عارها او دا شکایتونه دي کنه چې زر دې د وستانه د شرم زایل بږي ظاهر عنك رعامه عارها لری بګستانه دا عار بږي ظاهر ای زایل شعر خبره اتره نور په دوا او دلته دې چل کوي چې ظاهر په معنا څه باندې کړل زائل وغيرها الواشون اني احب ودا وګزان لولي کوي کنه ولې ټنګي اړای لا په دې باندې پوښتنه تاسو نو ګوره لکه څنګه چې په دې شعر کې ظاهر په معنا ظهور په معنا د زوال باندې لري دغه شان د امام سکاګر رحمۃ اللہ علیہ په قول کې هم ظهور په معنا د زوال باندې لري نو زائل کوم موږ ردین اورز نو هغه تکتور او غیره پاتې سلورم جواب وذكر العلامه في شرح المفتاح او علامه صاحب چې نه دا دای کې په شرح المفتاح کې دا خبره لیکلې ده چې لکه دې سلق فمالي دي د سلق فمالي دي یو معنی چې دا نزع د وستلو او یو معنی دا اخراج نو دی مصنف رحمت الله علیه د سلق نه معنی چې نه دا دغه بس د نزع معنی وستل نزع او دې بل په معنی د اخراج باندې استعمال کړی دی نو لکه اشکال پکې نشته دی واښوي وذكر العلامه او ذکر کړی دی علامه سے فی شرح المفتاح په شرح مفتاح العلوم کې ان السلخ قد تكون بمعنى النزع چې دا سلخ کله کله په معنی د نزع باندې راځي لکه سلخت الاهاب على الشاد ما او استلا سرمن می دا بزینا
وقد يكون الإخراج أو بمعنى الإخراج وكلا كلا راجي بمعنى الإخراج بان لگتے سلقت الشاة من الإهاب ومن استلد بزدد سرماني. فذهب صاحب المفتاح إلى الثاني، هو صاحب المفتاح بما معنى غسل ده او وصح قوله او سيد اخا نو پوښو مې باندې درس دې پر پوښوي و دې نه اخو دا خبره کوي چې دلته کې تعالی دې نه معنا واغستل کنه چې راوستلې د موږ د دین اوردو نو فاذا هم مسلمون پر سای تیار شي نو سیاته چې موږ راوستل نو دا تیار کو ډایرکټ نه راځي بلکې هغه چې 24 غټو په 12 غټو کې دا راځي په ډایرکټ تیار نه راځي نو دلته کې دفعه تعقیب معلومه لپاره راځي تعقیب معلومه لپاره دا څنګه شي شو پوښوي نو وای کنه چې لکه د هر څه هغه ورسره راتل د هغه په ترتیب باندې د هر څه مناسب د هغه ورسره راتللی خلک وایي کې په پلان کې واده وکړو چې بس ډایرکټ به وشو نو څنګه نه واده وکړو ځفایل به وشو دای یو خامخ شپږ میاشتې په کې لګي وایي به نه مانی نو مطلب دا دی چې لکه څومره وقفه پکار ده دومره وقفه شو او دا غیر پس اخوان نشي هغه یو کس وایي لکه پلان کې واده وکړو او شل کاله باندې لکه بچی نه کې به خدای پاک بچو او یو کس څنګه واده وکړو چې پس خدای پاک بچو وکړو ما اخر نه یا قرآن مجید کې چې الله پاک فرمایي ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه نو دغه لګي دا فا چې ذکر کړی نه نو په یو 40 سو دي لګي نو ال دغه دغه مناسب دغه نه ده کوم څه معنی یاد اچي بلې زمګه معنی چې کله دا تیاره خورش ولا او دا د تیاره د زمکه هر سیسته چې دا وردنه وتره نو خلکو چې راځي نه تیاره به کړه دقیقي خو چې الله پاک باندې نه دا ورځ څنګه راکو دل بس هغه کې تیاره او رانه دې انده به خورش ولا نو دا غي په نسبت سره لکه خلکو په دې په ډېر ټایم لګي نه هي کې دا په نسبت باندې زر به زر وصح قوله او سيد يقول لنا على فإذا هم مزمون يعني بالفاء لأن التراخي وعدمه زكاة تراخي أو عدم تراخي يعني يوصل مؤخر كولا مما يختلف باختلاف الأمور والعادات دا شي چې لکه په اختلاف د امور او د عادت باندې تنين دا مختلفيږي دیو سیز یو عادتي د بل سیز بل عادتي په نامن وزمان النهار وان توسط بين اخراج النهار او ان کچ تراغلی په منځ د وستلو د ورځ کې د شپې نه وبین دخول الظلام او په منځ د داخليدو د تیری کې لكن لعظم شان دخول الظلام لیکن د تیاری د داخليدو د عظمت شان د وجنه بعد ازات النهار چې ورځ هر څه چې نن دا روخانه کړی دي او بیا پای باندې تیاره راتللو وکونو مما ينبغي الا يغسل واذا د سیده چې لکه مناسب ته و چې نه حاصل شوه الا في اضعاف ذلك الزمان مگر د دې لپاره غوډیره زمانہ وکړوا او دا بیا هم لکه په دې 12 غنټو کې پدې کې وشولو نو عاد زمان قریبا نو دا زمانه ته اندې نږدې وګرځولا وجعل الليل او دا شپې دې وګرځول تیاره كانه يفاجئهم گویا کې دا دایرکټ راغل زر راغل عقب اخراج النهار من الليل بلا مولدين رسو دا تللو د ورځینا د تللو د ورځې د شپې نه بلا بغیر د مولد لکه پوښو مې معنی وعلى هذا حسن اذا المفاجاه د دې وجنه پدې کې دا اذا مفاجاه چې راغل دا صحیح دی کما يقال لك ولګي اخراج النهار من الليل اخرج دې کړل کما يقال لك ولګي اخراج النهار من الليل وتل دا ورځې د شپې دا اخرج النهار من الليل راوځي دا ورځو د شپې نه ففاجاه دخول الليل او ډایرکټ پای باندې دا شپه چې دا داخله شوی دا لکه پوښتنه مې مانی نو دل کې دا هر څه مناسب کړي کنه د تراقی او دا په اعتبار د عادت سره په اعتبار د مختلف امور سره جنن دا بدلیږي نو دغه شان دي لکه پکار چې کله په هر څه کې چې اره تیار خور شو او بیا هغه روخانه کېدل یا هر څه روخانه بایبل تیار راتل نو هغه دا چې په دې کې ډیر ټایم لګي او باندې کې دومره ټایم ونه لګي نو دا د څه لګي چې څنګه شپه لا وړاري په صورت رااله یو ورځ لا وړاري په شپه رااله یا لکه الله تعالی دایو فرمایي چې علم در ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضره نه لګي هم فار تعقیب ما وصل لپاره دا لیکن په دې کې ډېر شوق لګي چې دا نه ګوري چې الله پاک را ورولې دي بارانونه او دای په درې سره فتصبح الارض مصفرة نظمکه جنن داشتش ولا نو دا باران سره ډاری خو ځمکه نشته کیږي بلکې باران نو ورستو جنن نشته کیږي یا ټول وړه چې مې باران نه کیږي په پسرلی کې جنن داشته کیږي
نو دا ګوره د هغې مناسب لکه دغه ده فاتوس یا لکه دغه ده واده ده مثال من تاسو په ښه پوهېږئ دا مې درته وویل یا لکه دی چې شیخ اوس هم طلبه لکه شیخ راغی بیا بس طالبان همداسې نه چې شیخ را روان دی طالبان بس بس سمدستي د مټې نیولی ده چې راځه خو هغه لاړې په خپل ځای باندې کېناستو بیا بس طالبان معلوم کړه ولو جعلنا السلخ بمعنى الذي اوس وایي که نه چې د مصنف رحمت الله علیه باندې یو قسم دغه غونته کوي اعتراض غونته کوي چې هلکه تا خو دلته کې دا په معنا د سلخ باندې اخیستې ده که نه لکه موږ د نسلخ منه النهاره د دې نه موږ نزه واله معنا اخیستې ده که نه نو دا نزه واله معنا چې تا اخیستې ده نو په دې کې لکه هم داسې نه وي چې لکه څنګه تا دغه وکړو نور د نور رڼا لاړله او ډارېک شپه راغله ډارېک خو شپه نه راځي پکې په قلاره قلاره باندې راځي ولو جعلنا السلخ بمعنى الذي كچته موږ وګرځو دا سلخ په معنی د نزغ باندې لکه څنګه چې مصنف ګرځولی دی وقلنا موږ داسې وایو نزیع ضوء الشمس لاړله راویستلی شوې ده رڼا د نور عن الهوا د هوا نه فوجاء الظلم ظلام او بیا ډارېک شو په دې به تیاره راغله نو دا برابر نه ده ولم یستک او لم یصل کما اذا قلنا کثرت الکوز ففاجأ او الانکسار چې ما کوزه ماته کړله او هغې ته چې بس انکسار ورته راغی په دې کې ټایم نه لګي بلکې ډارېک چې څنګه یو کارو چې را بل ورته لړۍ کېږي واما مختلفون او کله کله به دا مختلف وي یعنې دا جامع نه دی دا درېیم قسم دی چې دغه پکې مستعار له مستعار منه پکې دواړه حصې وي او جامع پکې مختلف وي بعضو حصې و بعضو عقلي چې بعض پکې حصې او بعض پکې عقلي وي دا قول که رأیت شمسه لکه دی رأیت شمسه ما نور ولیدو اوس په دې کې ستا دوه دغه دي چې لکه مطلب یو داسې انسان مولو چې د نور په شان پړقېدو نو دا پکې حصې دی او یو دا چې داسې انسان مولو چې په رفعت شان کې په اوچته مرتبه کې دا د نور په شان دی نو دا اوچته مرتبه چې نن دا دغه ده عقلي ده نو جامع پکې بعض حصې او بعض پکې عقلي شو پوه شوئ واما مختلفون او بعض پکې مختلف یا به دا مختلف وي دا حصې به دا جامع به پکې بعض حصې به بعض عقلي وي دا قول که رأیت شمسه لکه ته چې ما شمس ولو نور مولو وانت تريد انسان كالشمس او تا اراده ولې درسي انسان چې په شان د نوري په حسن طلعت و بهترین دایي مخ کې فظاهر لوګي نو یې سی اون کې ته د انور دا مخ دې لکه انور په شان دی نو د انور دا مخ دا هیڅ دی ونباهت الشان اته د انور مولو دا انسان مولو چې د انور په شان دی اوچت شان والو نو دا اوچت شان شهرت او رفعت داږي وهي عقلي نو دا عقلي دا په دې باندې پوه شئ تاسو